Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Ulama kiram, उनके फैसला मुकावा उन तौहीद और सुन्नत पर अजीम मरकज के राज्य मुशीर और तकरीबन दावा अव्वल से दुआ रही दुआ रही कहते हैं रोजाना कुरान करीम दरस फिर आगे दारुज़े और शेर अल्लाह बला रखे अल्लाह कबूल के अल्लाह किताब दोबारा अल्लाह की किताब तलब की देश दाढ़ी बंद कवरे दई पदे मरकल आजकल जमन उबाई नाज़िम आला मौलाना शमसुल हादी साहब दई और दई मरकल दा पदे के जमन तस्वीर पर लम्हा हमारा मुना वाली भी मुदरसिन होंगी और इदारा होंगी तब बेहतरी सियारा दराज की और पदे के मुदाय फायदा हासिल जानदारी और तरबियती वर्कशॉप या तरबियती कन्वेंशन कायम सिपाही की तकरीबन दफारा किताबात दफारा होंगे दावत दे रखे खबर कहो और तकरीबन मलगरी कई और मुंदागे खबर कहो हर समय पखल अंदाज की कोशिश किया माहौल मलगरी पूरा किया और हमारे इस्लाम मुश्किल जमीन मलगरी मुश्किल तक ना बाहर बल्कि उम्मत हर हिस्सा के इंसान का प्रकार था जेरी तरबियत पका अगर कि इंसान दमदार से ऊपर किया वो जमाना तरबियत जरूरत निश्चित है बदल वजनी खता है और लेकिन हम क्या लगातार खतागा निकली और गलतियां निकली और तरतीब को इलाज कर सोच के चेहरा जो तरबियत मुहताज यम से जमा तरबियत खुशी जमा इस्लाह दूश और मात्र के जमान कमाई को साहिब को खुद मिली पता से हैसियत छी
چې داغه په کور کې څوک نه اوري نو داغه په کوڅه کې هم داغه حیثیت ختم شي. چڼ وړي او روزانه نوې غویمۍ، کله یې زوی څه غویمه راوړي، کله یې وراره راوړي، کله چې دی لوسی راوړي او د مشر اورېدی کېږي نه. تاسو وګورئ زمونږ د پښتنو په معاشره کې په یو د معمولی کورنۍ کې چې مشر خبره کوي نو کشر هلته ګوف هم نه کوي. ولې؟ دغه مشر ناست دی نو کور هم تړلی دی. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. هر سړی یو راعي دی په یو محدود ځای کې. بیا د دغې نه وروسته وګورئ تاسو چې لږ زیات شي نو په محله کې یو مشري، د کلي یو مشري، او چې دغه منلی کېږي کله په امني په خوشحالۍ. همدغه رنګې دا جماعت دی. اسلام موږ ته یو عجیبه نظام راکړی دی. د الله پیغمبر صلی الله تعالی علیه وسلم د خپل جماعت د خپلو شاګردانو داسې تربیت کړی دی چې په کائنات کې د هغې مثال څوک نشي پیش کولی. داسې خلق پیدا کړي دي، داسې خلق تربیت د هغې تربیت یې کړلی. لکه زه کله کله سوچ کوم قرآن کریم کې الله وایي، دا تاسو ما په خطبه کې آیت وایي چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. درې اطاعتونه ذکر کړلی. اطاعت وکړئ د الله او د هغه د رسول و اولی الامر منکم. او تاسو کې چې اهل امر دي، په اهل امر کې د مفسرینو ډېر اقوال دي. هغې کې حکما سلاطین هم ذکر دي، عمرا هم ذکر دي، په هغې کې فقها اور مجتهدین اور ائمه هم ذکر دي. د دې اطاعت وکړئ. او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل بیاناتو کې دا وایي چې کله یو امیر منتخب شو ستاسې او بیا دویم پاسې وایي چې زه یم، نو دا دویم چې دی که ډېر پرهیزګاره ومي ښه ومي، خو چې دی پاسې د پاسېدو ته مه پرېږدئ، دی بالکل سمره وایي د همیشه دپاره. ولې؟ تاسو به وایئ چې یاره دومره غټ غټ جرایم یو سړی کوي، هغه دپاره دومره سخت حکم نه دی او د ده دپاره دومره سختي وکړه. دا ولې؟ وجه دا ده چې دې پاسې نو د دې نقصان د اسلام او د مسلمانانو د اجتماعیت ته دی. دا پاره کېږي او د الله د نبی تمام توجه په دې وه چې اجتماعیت دی د اهل ایمان او د مسلمانانو دا چې دی تباه نشي، دا ګډوډ نشي. او بیا د صحابه کرامو زندگی ته وګورئ چې هغه په خپله زندګۍ کې په دې باندې څومره کاربند وو. لکه د الله پیغمبر تعلیم کې وایي، نبی علیہ السلام وایي من اطاع امیری فقد اطاعنی. ما چې یو سړی امیر مقرر کو او چا چې د هغه اطاعت وکړو نو د زما اطاعت وکړو، او چا چې د هغه نافرماني وکړه نو د خو زما نافرماني وکړه. ما درس شروع کړی دویم کال دی زه په اریپور کې. نو دونه کسان نو صرف رهایشي چې په یو جماعت کې پاتې کېده تقریبا 100 ته، نو موږ په هغې کې یو امیر مقرر کړو. نو څه کسان د خامخا دی په 100 ځایه جمع کېږي، نو څه نه څه چل خو پکې کېږي. نو څه غویمه به راله، نو په هغې کې یو دوه ماله راله کور ته چې دغه شانتې چل دی. نو ما ویل ماله ولې رالې؟ وی جی تا نه معافي. نو ما ته خو تا څه نه دي ویلي، ما خو تا ته درس کړلی، زه کور ته راغلی ما، تا ورانه د چا سره؟ وی د امیر سره. مې د حق امیر سره زه ورشه د هغه نه معافي وغواړه. ولې؟ مې تا چې هغه ما مقرر کړی او تاسې لا نو چې تا د هغه نافرماني وکړه او د هغه نه باغې شوې نو ته خو زما هم د هغه شوې که هغه څوک و؟ نو هغه چې په دې خبره پوه شو نو پاسې لاړ، هغه ته مې هغه رضا که. د اسلام نظام اجتماعیت ته وګوره حیران او پریشان بشي چې دومره بهترین تربیت د هغې نه باوجود په دې باندې عمل نشته. نن مسلمان تتر بتر روان دی، هر سړی یو دې غاړې ته روان دی، بل دې غاړې ته روان دی، کار کوي او د هېڅ شي نه څوک نه دي خبر. چې کله منظم شوی
او په اطاعت کې وای. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سن 9 هجری دا نبی علیہ السلام هغه امیر حج مقرر کو چې حج بکیږي سکاله او ستا په امارت کې بکیږي تب امیر. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې لاړ نو شوس لګو خشره چې څو ورځې تیرې شوې چې د قران سورته براءت آیتونه نازل شو سورته توبه. نو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لدا آیتونه ورکړه او چې ته شاته نه په منډه ورشي ځان به ورسای او دا به د حج په میدان کې به دا اعلان وکړي چې براءت من الله ورسوله. د سورۃ توبه د آیتونه وای. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حکم اغسته د پیغمبر او په منډه روان دي په ډېر تیزی سره راوړه. صدیق اکبر چې ګوري حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راغی نو صدیق اکبر زار داغه د سوچ تا فکر تا یو دم ورته وی چې یا علی امیر ام مامور. اول راته دا وای چې امیر ته امیر کړي او که ماموري کته امیر نو زدقه د دسبردار یم جستا په امارت کې چلےګم یا ته ماموري. د خبرو ته وګورئ تقریرونه نو دو جملے وی امیر انت ام مامور. نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وی چې بل مامور امیر ته ز مامور بس بیا ټیک تا اعلان به وکي. نو ګوره دې کې دې ته د اطاعت جذبه وي چې مونږ زمونږ د پاره پدې کې سبق شته او که نشته. زمونږ د پاره پدې کې د تربیت سامان او اسباب شته او که نشته. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې د خالد بن ولید غوند انسان چې هغه ته د الله تور ویل کی د خالد بن ولید غوند بہادر انسان چې هغه وای نه په جاهلیت کې او نه په اسلام کې په دواړه دورو کې دا سه جنگ نشته چې خالد پکې شریک وي او هغه شکست شوی. ما په جاهلیت کې چرته شکست نه لیدل. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې څنګه خلیفہ شو پیغام جاری کو چې خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سره معزول لے نه دا وی چې سره معزول لے خیانت کړل نعوذ بالله یا نور سره دا دې سره معزول لے. خط راضی په عین موقع کې د یو سړی دومره قربانی وی د یو سړی دومره تاریخي پس منظر وی د یو سړی دومره لوی کردار وی چې هغه د پیغمبر په دې نظر ګوري هغه ته د ابو بکر صدیق غوند خلیفہ چې دی په دغه نظر ګوري او فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ راولګید هغه سکو معزول کو. یو دم په سړی په ذهن کې دا سوچ راځي چې را جټکا خو به خړلی څه خو به زړه کې راغلی په دغه ټیم کې کې دی شي نورم راځم شي چې تا خو ډېر بد شي نه مونږ بل نه منو ودرېږه کلک شه دا به وی نه چې څنګه پیغام راغی وته معزول اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ هغه سره هغه امیر دی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ما د امارت د پاره نه مخکې دا مهنت اور کوشش کو او نه اوس کوم مخکې به مې چې څنګه کو په امارت کې مې کو چې امارت نه ختم شم معزول شم اوس بیا هم کوم. دې ته اطاعت جذبه وي. دا ګیله هم نه دا کړی دا شکوه هم نه دا کړی چې تاسو معزوله کړم دا خلک بس وای چې دې ولې معزوله کړلې څوک به ما بدګماني کوي څوک به وای چې را دې خیانت کړلې که نور څه کار کړلې. نه بھائی سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے هغه سرے تسلیم خم کړو ولی باندې حکمرانی نه کوي هغه په پزړونو بادشاہي ولی نه کوي هغه په پزمکه بادشاہي ولی نه کوي چې دا هغه داسې جذبه داسې دغه اطاعتي او د فرمانبردارۍ ته وګورئ. دلته زمونږ عجیبه کار دی مونږ یو کس ته امیر هم ویو چې دا مې امیر دی او بیا ورته ما د تا ورځې ویلي خو د زما دا نه دا منلې نو چې ستا ومنله خو نو امیر خو ته شوې که نه زمونږ په ځای کې هم داسې کوي سړی دا څنګه امیر دی دی زما نه ماني
نو باید الله بندا ته دا ټکی هم وایې خو د دې په معنی هم نه پوه شوې. او که موږ رایې پیش کو نو موږ خپل توهین ګڼو چې یاره ما خو رایې پیش کړه زما په رایې عمل نه دی شوی، اوس زه شون پړسولی خفه روان شمه. وایي دا ستا رایې وه، که ته امیر وایې بیا به آرډر وستا، پوه شوی، او آرډر ته نه شي کولی، رایې پیش کا. شاورهم فی الامر، مشوره وشوه، اوس تا اختیار ختم. تاله چې د امانتن دیانتن صداقتن په زړه کې څه رایې وه هغه تا پیش کړه. اوس امیر ته الله وایي چې اذا عزمت فتوکل علی الله. اذا عزمتم ټولو ته دی ویلي چې تا رایې پیش کړه او ته په هغې کلک ودرېږه. احمد جمشید د ریپور نه رایې پیش کړه، هغه به په هغې خپلې کلک ولاړې. دا خو هر څه ډسمس وه. نو اذا عزمت فتوکل علی الله. ملګرو زمونږ دپاره دا دی کې که مونږ په یو موټی شو او کار کوو، د امیر نه مراد صوبایي امیر نه دی، د امیر نه مراد زما دا نه دی چې ضلعي امیر. بھائی دا د یو حلقي هم شته، هغه هم امیر دی. زمونږ د علاقې یو بلکل جټ جاهل کس چابوتلو سروزیلا، پوه شوئ، نو هغه بلکل انپړه و. نو هغې ورته هلته جومات کې وی چې بھائی چېرته څوک حاجت له ځئ نو دا به نه وایي چې باتروم ته ځم، دا به نه وایي چې لیټرین ته ځم، به وایي به چې تقاضې له ځم. دا به ورته وایي. نو هغه دا ټکی چېرته یاد کړی هم نه و. نو اوس هغه ته حاجت پیش راغلی ولې اوس ویلی نه چې هغه ټکی تېر شوی دی. جومات کې تاویږي را تاویږي، امیر خواله ځي وایي چې بیا سر ټکی بیا ځي. او اوس منه ده چې بھائی د اجازت نه بغیر به بار تللی نه شي. وروستو راغی وایي چې یاره امیر صاحب خو هغه کار څه چې یو څه نو هغه پوه شو، هغه وایي تقاضا یو بس حقه راغلی یو بس حقه راغلی، هغه وایي ځه. نو ګورئ ولې دا صرف دا ده لسته نه، خو په هغې کې چې کله یو کس مشر شي نو د هغه تابعداري کوي. ګورئ کار څنګه رواني، خورېږي که نه خورېږي. او چې کله ډېر خلک وي خو ګډوډي، څنګه چې نن حضرت شیخ بدرس کې وي، بازار کې وګورئ څومره مخلوق دی، انګو دنګو د بازار کې، خو چې دا په نظم کې نه د دې مقصد عقیده یو نه، نو د ماښام نه مخکې هر څه شړ پراته وي، خوشي خوشي ځي نه بازار نه، بلکل د تسبو په دانو غوندې په یو تار کې تړلی او د دې کار دپاره نور څه مقصد هم نه دی چې یاره د څه د حصول دپاره نه، د دون څه شي حصول دپاره نه، چې د الله د کتاب خدمت وکړو په یو ښه نظم. نو چې په دنیادارۍ کې د خلکو هغه حال دی، پوه شوئ، په یو چې د دنیا د حصول دپاره و یو مشر کی د هغه په ځان وژني، او یو سړی ته د دین د قیادت دپاره د قرآن د پیغام دپاره مشر کړی دی او هغه مشر نه مني او د هغه خبره نه مني، نو کار به څنګه چلیږي؟ نه چلیږي. رونو موږ له به په دې سوچ راځي که موږ کار کول غواړو په دې معاشره کې د فتنې په دې دور کې، موږ له به یو موټی کېدل راځي او یو موټی کېږو هم په دغې چې پس لسو کسو یو امیر دی، دا لس به د هغه اتباع کوي، دا به د هغې خبره مني. او یو سړی اوس و چې دا د پیغمبر کو، ما پیغمبر نه دی، دا امیر دی، دا تا ته د الله د کتاب او د هغه د پیغمبر د سنت د تشهیر په باره کې رای او مشوره درکوي، د قرآن او د سنت د خلاف خبره نه ده. نو راځئ ملګرو، موږ کار کول غواړو، موږ محنت کول غواړو، او زمونږ نه مخکې هم ډېرو خلکو وکړو، موږ بس په دې میدان کې راکوز شوي یو، تاسې او موږ ناکاره یو، کمزور یو، نالایق یو، خو الله به د چا نه کار اخلي. زه کله کله سوال کوم نو زم الله دا کار خو اوس پیغمبر خو نوی نه راځي، د چا نه به خو ته اخلې، څوک به ورله ګوري، د اسباب دنیا د یو کس، نو الله چې بل پورته کوي نو خو جو زمونږ نه دا کار واخلي، موږ په دې کار ولګئ او موږ په الله احسان نه کوو، د الله په موږ باندې احسان دی. وزیر اعظم او صدر چې یو سړی د ګاډي نوکر کړي دی او له ګاډۍ صفا کوي، نو دی هغه ته دا نه وایي چې وزیر اعظم صاحب ډېر لوی احسان مې د منې کړلی، دا ګاډۍ مې دله شیشه کو،
دا ټیرونه مې دله صفا کړي دروازې دله کولام بلکې دې چې څومره هم ځان ستړی کړي دی به هغه ته وایي ستا په ما احسان دی چې دې نوکرۍ کې دې اخیستی یم مونږ چې څومره هم ځان ستړی کړو د الله په موږ احسان دی چې موږ یې دې کار دپاره منتخب کړي هم زمونږ غوندې خلک دي په کومو ګندو کې اخته دي نو عزیزانو ما دا یو څو خبرې چونکې زموږ درس کې شریک وم دوی ماله د یو موضوع راکو نو زما په ذهن کې زموږ خالي و ذهن وم چې څه وو ما وې زه به یو څو بې ربطې خبرې خپلو ملګرو ته خپلو دوستانو ته وکړم چې هغه د دوی دپاره هم مشعلې را وګرځي هغه زما دپاره هم مشعلې را وګرځي ګورئ غلطیانې د هر چا په کور کې یو مشر یي پلار یي تره یي نیکه یي هغه کې غلطیانې نه ووایي خو د هغه زامن د هغه وروڼه د هغه پلار غلطیانې په فیسبوک راخلیږم د هغې اصلاح په فیسبوک کوي هغه خب د پلار کې غلطۍ ومیني پوه شوئ خو په هغه پرده اچوي یا دغه اچوي دا کوم هوښیارتوب دی چې یو سړی فیسبوک ته راغستی دی او کړسه کړسه د خلکو سرونو سره چې دی د سپي سر پې لګی او د خر پې لګی او په کوم افت کې اخته دي زموږ ملګري او د نورو مونږ له الله ډېر ښایسته کار راکړلی مونږ به په خپل شهرت په دې ښایسته کار باندې کوو مونږ به دنیا ته خپل میشن په دې طریقه ښیو چې مونږ د قرآن خدمت کول غواړو په دې طریقه خپل تعارف کول چې یاره ما په فیسبوک باندې یاره د خلکو شکلونه بګړاو کړلي او ما کنځلې کړلي نوم به د عالم لیکلی بره په آیډۍ باندې تصویر به د یو لوی عالم د سپین ږیري لګولی او کته چې ګورې کار ته وګورئ د شیطان نو زه کله کله زم دا ګډ شیطان دی افسوس زه تاسو ګورم زمونږ شیخ بار بار په دې رد کوي چې د الله بندګانو دې کار نه دا الحمدلله دا هغه خلک کوي چې د هغو په لاس کې څه شی نشته زمونږ په لاس کې قرآن غوندې کتاب دی زمونږ په لاس کې د پیغمبر د سنت مشعل روان دی راځئ مونږ به کار کوو مونږ به محنت کوو او قرآن کریم کې الله مونږ ته دا ویلي دي اما بنعمت ربک فحدث لوی نعمت میں در باندې د قرآن کړه دې نو فحدث بیانوي دا بیان کا اور سو قوم تا خپل پیغمبر ته الله وی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بلغ صیغه د تفعیل دا باب تفعیل نا امر دے او پا باب تفعیل کے زور مشقت اور تکلیف والا معنی ہمی خاصیات الابواب کے معنی دادا چی بلغ خپل زور پہ وہ لگوا طاقت پہ وہ لگوا صلاحیت پہ وہ لگوا اخپل چی دے بہترین وقت پہ وہ لگوا کہ تکلیف در باندے راضی رادشی خو اور سوا دا اللہ پیغام دا اللہ قرآن بیان کا او کدا دے و نرسو پویش دا اللہ پیغام دے ندے رسولے خلق چسوئی دا غی اللہ سزا دے خلے ازاد دا سوک دا چا پا خلے سوک لا سے خوئی شی سوک دا چا خلے بندولے شی دا سوک نشی بندولے خو یو کار دے کو بھی الحمدللہ روان دے اور دیر خر روان دے او بیا د الله دا احسان دی چې په دې دور کې کوم کار الله رب العالمین د دې جماعت اشاعت التوحید و سنت د علماء او د طلباء او د مدرسین او د عوامو نواغس د دې مثال نشته په دې ځای کې خلق ته د الله توحید بیان کو چا د توحید لفظ نشو اغسته وس الحمدلله خلق ځان ته د توحید نسبت کوي توحیدی ځان ته وي په دې فخر کوي دا یو پس منظر دی دا یو تاریخ دی او مونږ به هم د دې نه لاړ شو تیر به شو نو مونږ څه کړي دي مونږ به په دې مشن کې محنت کوو کوشش به کوو به انشاءالله که نه به کوو ستاسو عزم دی بدا زمون عزم دی نور خو ورځې د دوره تفسیر ختم شوې دا اخرنۍ ورځې شمس العادی سے مالا اوس چټ راکو چې اوس عام خطاب شروع کا نو ما وخندله چې ما خو اراده مې زه به تاسو یو دوه خبرې وکړم
نو اوس د عام خطاب ټایم هم نشته او تاسو چې د خوب زنګئ که نه نو ودو ته مړو ته خو تقریرونه نه کېږي ویښ یې بیا درته یو څو خبرې کوم صحیح ده نو ما عرض دا کوم ما آیت ویلو بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور سوا پیغمبرا بیان کا دا قرآن ہے زما حبیبا او که قرآن دے بیان نکو نو زما پیغام ندے رسیدلے زما پیغام کا رسی ند قرآن پا ذریعہ برسی اگورے اے خلقو نن خلق چکم قرآن بیانے اصل کے دا اللہ دا کتاب تبلیغم دغ دے دا دین تبلیغم دغ دے اصل کے چے سڑے قرآن شروع کی یو آیتنا دو آیتنا درینا یو سڑے سلور پینزا آیتنا بیانے دیتا تبلیغ ویلے کی گی یو سڑے چے دا بسم اللہ نا شروع کی او دا والناس پورے سار ناس تے ما خان ناس تے مازیگر ناس تے گھنٹاو دونا شپک گھنٹے وہ گھنٹے دا روجے پا حالت کے لیا دے نو ماتا اوے دا تبلیغ دا دین دے او کنا دے دا تبلیغ دے کنا نو رازی کو قرآن بیان اولغواری قرآن ازدک اولغواری طول عمر پدیر طلب کے کلا کلا سوچ کم امام غزالی رحمہ اللہ سومرلوے عالم دے سومرلوے امام دے ہمی تفسیر لکلے دے او کتابوں نے چے اگورے نو دا عجائباتو نہ ڈکتی جو رضے میں احیاء العلوم کا تو نو پا زڑ باندے یو بحث شروع کرے ہو او داغی عنوان قائم کرے ہو عجائب القلب دزڑ عجائبات نو عقل میں حیران شو چس دمرا زمانہ مخی دزڑ متعلق آغا معلومات او پزڑ کی دند چی دا منبع روح پا کمز کی او داغی شکل جوڑاول خود دغه امام غزالی رحمه الله د جون یو لوی حصہ په فلسفه کې تیرا کړی و نو بیا به اخر کې سوي ویرونو عمر خو ما په فلسفه کې تیر کړی دی او د احادیث په باب کې ما سره ټوله کوټه سکی دي او داغه دلیل داغه اندازه د احیاء العلوم نه لګي چې پاغه باندې د تحقیق او د تخریج مستقل کتابونه لیکل شوي دا بغوی چې ما سره اوس کوټه سکی پاتې شي او بیا آغا وقت کے خیال را گئے زمان شیخ درس کی ہوئی کہ مات الغزالی والبخاری علی صدری ہی کہ بخاری دا آغا پسینے باندے آغا وفات شو خود عمر بیا آغا وقت تلے ہو زندگی تلے ہوا ما تاریخ کا تو دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیر زیاد حیران شما امام ابن کثیر رحمہ اللہ گندی انسان چی دا یو شاگرد داغا اگر وہی کله چې د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله جنازه وتا نو زه لاړم ورسېدم وی چې دې زمونږ نه جدا کی جیل ته تلو نو ګیره توره وه وی چې ما کله د دغه میت ته وکاته نو وقد علاه الشیب په ده بوډاوالی ډېر زر غالب شوی ګیره سپینه شوې وه بوډاوالی پرې راغلی وی دې مې پورته کو او امام ابن کثیر دی جملې ته وکړي هغه وایي ہوئی چی شیخ الاسلام وفات شو ولم یترک ولدا صالحا یدعو له زوی نو سلبی زوی نو چی یو زوی وی او د پاره دوا کوله ځکه چې اولاد نو خو یو جمله بلې دی پسې ویلا هغه ډېر حیران کړ وی لم یترک ولدا صالحا یدعو له ولیکن ترک امتا صالحتا تدعو له زوی نو خو یو پورا امت پریخه ده دا سے خلق یو لوی امت تیار کرے دے چې هغه ټول ورته دواګانې کوي او په خپل کتاب کې لیکي سید الخاطر کې لیکي وایي چې ستانه پیدا زوی یا بنا فرمانی یا باغ کارو کی یا بون کی
وی ما کتاب لیکل له او کتاب دا د مصنف د پارا ولد مخلد دی دا هغه زوی دی چې مریم نه دې ته وی خدمت دی نو داسې انسان چې داغه تفسیر ته وګوري داغه علم ته وګوري عقل به او خوځيږي داغه نه باوجود داغه دی حسرت ته حیران شوم چې هغه د وفات په وخت کې هغه وی افسوس دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه وی چې افسوس دی چې ما خپل زندگی په نور علومو کې نه وقف کړي ما دا کوم وخت چې په دې نور علومو کې لګولې دي ما دا وخت د الله په کتاب لګولې وي ما دا نور علوم چې ذکرې دي او بیان کړی دي او لیکلي کاش چې ما دغه ټایم هم دی الله کتاب د پاره ور کړی نو د دې علماء باوجود د دې نه چې هغه مفسر او محدث او مجتهد د دې نه باوجود هغه دا حسرت کوي نو زمونږ غوندې مونږ ټول عمر لږه صرف ته او نحو دی او منطق ته او په دغه کې تیر کو دا څه د پاره دا قرآن د پاره د قرآن نمبر چې کله راځي نو سړی مړی قبر ته وي ها علوم عالیه دې د پاره زکو او دې د پاره یو ورځ مونږ اوسګار نه کو یو سړی صرف وی لږه د ټول عمر وي زما استادو الله دې وبخي شیخ الحدیث امته سبق په موقوف علی کې مشکا نو یو بابا راغه سپینګیره او راغه هغه تکې نه سوچي مولانا صاحب زبا مازیګر نه پاس راځم ته به ماته سوې هغه څه شي ماته به دا سلم وایا او ماته چې دې نو شرجامي وای بوډاو نو دې غوسه شو هغه ته پاسه غر شي وستا د مرګ وخت دی وستا سلم راغسته دراغله څه شي راوي د دې په دې عمر کې په دې داله کمزوري دی هغه کمزوري دي تم کمزوري ځان ته نه ګوري دی عمر تا واسي قران وکړه وای نو هغه تر موږ په کلاس کې ناسو هغه ورټو سمې ورټو یقینا دا الله بندا اوس دا ساوه خو تا ته پکاروا چې تا د قران درس کولې او کولې دنو کم از کم دا خو دی ویلې چې زه اوس په دې وخت کې راغلم د الله کتاب زده کما او مونږ کې دا مصیبت ته چې مونږ کله پټکې وتړو سړی چې مولا شي نو بیا دې چې کله طالب علمي په تور باندې کې ناشته دې خپل توهین غړي نو شیخ صاحب تما ورته مې دام ډیره د عجیب خون خبره ده چې الحمدلله چې سړی فارغ التحصیل مدرس